أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت أُدِعَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم طول ملګری محبت سره درود شریف وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه واجب الاحترام معزز و محترم ذی وقار مشرانو او کشرانو او پس پردا زما خويندې او مندې د لوډ سپیکر په ذریعہ چې زمون پیغام اوري نن ستاسو په دې علاقه کې او په دې ځای کې د مدرسه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په نوم باندې د یو مدرسې افتتاحي تقریب ده مدرسه در حقیقت دا د دین اسلام مضبوط چونی دی دا د دین اسلام د زدکړې مرکزونه دي او دا د دین اسلام د بقا مراکز دي مدرسه د مسلمان د پارا تربیتگاه درسگاه او د عقیدو او د نظریه د حفاظت د پارا دا یو خانقاه او مرکزی زمن برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد کاشف افریدی صاحب دا دے مدرسے بنیاد اخیدے دا دے مقصد دا پارا چه پا دے علاقہ کے زمن کمی خویند دی میند دی ادا قرآن کریم دا تعلیم سرا او دا قرآن کریم دا زدکڑ سرا آراستشی او د قرآن کریم تعلیماتنا باخبر شي په دې بنیاد باندې د مدرسه ام سلمہ للبنات د دې بنیاد کې خوده زمنګا په معاشره کې د نارینو مدارس زیات دي تعلیم او تربیت د نارینو زیات دي خو خاص کر پا دے پسماندہ علاقوں کے زمن زنانا دا قرآن کریم الفاظ و تلاوتم صحیح نشکولے دا تجوید سرا قراتم نشکولے او ضروریاتو دا دین نم ندی خبر کم چے دا ایمان دا پارا او دا اسلام دا پارا بنیادی ضروریات دین دی کم چه زماوستا ایمانیات تی پا اغی بانده واقف ندی من پا زنانو بانده دا کور کارونا کو من پا زنانو بانده دا کور کارز دا کو روٹی پا خول پس دا کو سالن پا خول پس دا کو کور کے خدمت جارو وحلو دا کور کارونا ورتز دا کو خو من اوسا پوره د مونز په مقصد نه دی پوی کړي د مونز په معنا او ترجمه باندې نه دی پوی کړي اوسا پوره من د کلمې په مقصد نه دی پوی کړي د کلمې په معنا او مفهوم او مطلب مو نه دی پوی کړي اوسا پوره زمن زنانا اصول دین نه پیژني چې د دین بنیاد او اصول کم شیزونه دي او د ایمان راوړلو د پاره کم شیزونه درکار دي او پکار دي
یوازې د کلمې الفاظ لوستل نه دي بلکې د دې کلمې صحیح مفهوم او مطلب باندې ځان پویول دي او بیا د دې کلمې په رڼا کې د دې د لاندې ژوند تېرول دي دا به زموږ دا زنانه کم ځایانو کې زده کوي د دې دپاره د بناتو دا مدرسې دي چې بنیادي د اسلام مقاصد هغې نه خبردار کی او د اسلام په مقاصدو باندې موږ دا مسلمانان پوی کو او خاص کر د خپلې خویندې میندې لوریانې چې دا موږ د اسلام نه واقف کو د قرآن کریم الفاظ صحیح ادا کی او بیا د قرآن کریم معنا او ترجمه او تفسیر صحیح په ځان پوی کی او بیا د قرآن کریم سره چې د قرآن کریم کمه تشریح ده انزلنا الیک الذکر لتبین للناس اے محبوب الله فرمای من تاسو ته قرآن نازل کړي دې دپاره چې ته دا قرآن بیان کې خلکو ته د پیغمبر خدا احادیث مبارکه دا د قرآن کریم تشریح توضیح او وضاحت ته نو د قرآن سره سره چې د پیغمبر خدا فرمان تعلیمات مصطفی هغې نه موږ واقف شو په هغې باندې پوی شو لہذا زما د اهلیان علاقې خلکو ته درخواست دی چې تاسو خپلې لوریانې بچي په داسې ادارو کې داخلې کوئ چې هغې ته قرآن وښئ د پیغمبر خدا تعلیمات ورته وښئ ضروریات د دین ورته وښئ او د ضروریاتو د دین سره سره اسلامی معاشره کې یو زنانه به ژوند څنګه تیری دا ورته وښئ موږ خپلو بچو ته د بچو حقوق نه دي ښودلي د مور پلار حقوق هم ورته نه دي ښودلي د ګاونډي حق مو ورته نه دی ښودلی د خپلو خپلوانو حق مو ورته نه دی ښودلی په معاشره کې د اوسېدلو حق او طریقه مو ورته نه ده ښودلې موږ په خپل ځان کې اسلام او شریعت نافذ کړی نه دی په 6 فٹ بدن کې موږ خپله شریعت نه دی نافذ کړی موږ په خپل کور کې په خپل اولاد او بچو شریعت نه دی نافذ کړی نه دی پوی کړی هغه به په دې معاشره کې ژوند بیا څنګه تیری هغه به د اسلام نه څنګه واقف کیږي अब په اسلام پورا عمل څنګه کوي رب کائنات فرمای یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه او مومنانو په اسلام کې پورا پورا داخل شئ پورا پورا خو به علی داخلیږي چې پورا اسلام باندې پوی خوی کنه پورا اسلام زده خو دی کنه پورا اسلام نه واقف خوی کنه امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله الباری الصحیح البخاری کے باب اخیدے باب القول والعلم قبل العمل دا ہر عمل نہ پہلا علم ضرور دے دا منز یو عمل دے پا منز چے پوئی نہیں شکولے زکاة ادا کول یو عمل دے اول با پہ پوئی گی بیا با زکاة ادا کے حج یو عمل دے اول با پہ پوئی گی بیا با حج کے دا سے دا دین اسلام چه سمرا اعمال دی دا ار عمل نا پہلا علم دے زدکر دا زمن دا لوریانے زمن دا بنات زمن دا بچی چه دا پہ پوئی نہیں عمل با پہ سنگا کئی نو دا پوئی دو دا پارا مدرسے مراکز دی دا پوئی دو دا پارا مدرسے خانقاؤنا دی مدرسے قلی دی پدی کے پویم دا زدکرم دا تربیتم دے ورسرا حفاظت دا دین اسلام دم ورسرا دے
که د ختم نبوت دی پای که د ناموس صحابه دی پای که د جهاد تعلیم و تربیت که د دعوت و تبلیغ سلسله که د تصوف د ذکر و اذکار کړی دی د دې ټولو دپاره مرکزي کردار مدرسه ادا کوي. لہذا په موږ باندې زموږ د بچو حق دی چې موږ هغې ته دین وښایو، اسلام وښایو، او که موږ خپلو بچو ته دین او اسلام ونه ښودو نو دا به زما او ستا نه په قیامت په ورځ د دې تپوس کیږي. د خپلو بچو د ښه تربیت دپاره موږ له پکار دي چې خپل بچي په مدرسو کې داخل کو او خپل بچي ماشاءالله خپلو بچو باندې قرآن زده کو، په زامنو م زده کو، په لوریانو م زده کو، په اولاد م زده کو. زده کو به انشاءالله خپل بچي او ماشومان هغې به قرآني تعلیم ته کینو که نه انشاءالله. او دا مدرسې دا الله چلی مولانا کاشف صاحب بنیاد کې ښوده، محنت ده وکړه. زه درته ویم ته بېغمه اوسه انشاءالله دې ته به اسبابم الله خپل طرف نه برابروي. ته د دې دپاره فکرمند شه چې د دې قوم د بچو او د بچیانو تربیت وکړي. ته دې دپاره فکرمند شه چې د دی اصلاح وشي او دی د دین اسلام د تعلیماتو نه آراسته شي. باقي لارې الله به کولاوی. الله رب العزت ته دا مدرسه د دین اسلام عظیمه او مضبوطه قله وګرځوي او الله دې د دارالعلوم دیوبند په شان د دین عظیمه مضبوطه اداره ته نه جوړ کړي. موږ به دعاګویو، دعاګانې به کوو. تاسو ملګرو ته درخواست دی چې خپل بچي په دې مدرسو کې داخل کوي، په خپلو بچو دا دین اسلام صحیح طریقې سره زده کړئ او دا مدرسې په عمل، په علم، په عمارت، په بنیاد، په هر لحاظ سره آباد وساتئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. علماء کرام تشریف فرما دی، سه علما برازی. ما د کاشف مولانا صاحب حکم پځې کاغوي چې تاسو سرپرستی کوئ او تاسو لږه حاضري وکړه. زه د دوی د حوصله افزایۍ دپاره چې د دوی حوصلې بلندې شي، حوصلې پستې نشي، وروسته نشي. او دا مدرسه او دا اداره دا د یو عظیم لوی قدم ایښی دی. د ده د حوصله افزایۍ دپاره ما حاضري وکړه. وقتاً فوقتاً به انشاءالله موږ دلته حاضري کوو او تاسو نه دا درخواست دی چې دا مدرسه به په علم و عمل و په تعلیم و تربیت آباده ساتئ. واخر دعوانا